زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو او مسلمانانو ورونو، هغه څیزونه چې په هغې زمونږ ایمان دی هغې ته مومن به وایي. اګڼ څیزونه دي، یو پکې دا دی چې آسماني کتابونو باندې به ایمان لرو. بیا آسمانی کتابونو کې الله تعالی مونږ له چې کوم کتاب را کړی قرآن کریم، په دې ایمان لرل، د دې سره تعلق ساتل او د دې په احکاماتو ځان پوهول د مسلمان دپاره یو اهم ترینه فریضه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زه خو ځم خو تاسو کې دوه څیزونه پرېږدم، دا دوه څیزونه چې تاسو کلک ونیسئ تاسو به بې لارې نه شئ. هغه دوه څیزونه څه دي؟ کتاب الله و سنتي، یعنی هغه عبارت دی د خدای د کتاب نه چې قرآن کریم دی او رسول الله و یو زما سنت دی. دا دوه څیزونه کلک ونیسئ تاسو نه بې لارې کېږئ. کتاب الله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس وکړو، صحابه کرامو ته دومره لوړه درجه اوچت شان په څه میلاو شوی؟ د ټولې دنیا بزرگان را جمع شي یو ادنا صحابي ته نشي جوړېدی. صحابي ته خدای لویه درجه ورکړې، وای تاسو ته دا لوړ درجات خدای په څه درکړي؟ هغه ورته ویل دا درې څیزونه صحابه کوي، یو منځ، دویم تلاوت کتاب، دریم د خدای ذکر. او دا آیت تلاوت کو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. دا آیت کې دا درې وانه څیزونه راغلل. نو صحابو ته دا اوچت شان الله تعالی د دې وجې نه ورکړی چې د قرآن کریم سره تعلق مضبوط و. الله تعالی قرآن کریم سلورمه پاره کې دا مطلب بیانوي. مدینه منوره کې د انصارو دوه قبیلې اوسېدې، یو ته اوس قبیله، دویم خزرج قبیله. د دې دواړو په منځ کې د یو سل شلو کلونه دشمنی را روانه وه او بلا مړي د دواړو طرفونو نه شوي. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معلم قرآن کله مدینه منورې ته تشریف آوری وکړه او د انصارو د دوو ډلو په ایمان راوړو، د دشمنۍ ټوله سلسله ختمه شو. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي که دا دنیا او د دنیا مال متاع دا ټوله تا خرچ کړی وی، مصرف کړی دی وی، ما الفت بین قلوبهم، د دې په زړونو کې به تا مینه محبت اتفاق نه و اچولی، لیکن الله تعالی د دوی زړونو کې په قرآن په وجه محبت واچاو. ځکه قرآن د محبت کتاب دی، قرآن د اتفاق کتاب دی او قرآن د اجتماعیت کتاب دی. تاسو منګه که سوچ وکړو الله تعالی ته په دې کائناتو کې د انسان زړه ډېر محبوب دی. ځکه خو الله تعالی موږ له وایي لاسونه خپل فایده کې استعمالوئ، خپې خپل کارونو کې استعمالوئ، سترګې خپل فایده کې استعمالوئ، ژبه د خپل فایدې د دنیا دپاره استعمالوئ، څومره اندامونه زموږ چې دي د ځان دپاره خدای وایي استعمالوئ. صرف یو زړه دی الله تعالی د ځان دپاره مختص کړی. الله وایي زړه به دې زمای دې کې به بل څه نه ځایې، چې بل څه دې ځایه کړه نو بیا کار خراب شو. او که یو سړی وایي زړه کې به زما
د الله مینه همي، د الله د دین مینه به همي، د الله د نبی مینه به همي، او نور سیزونه به می د دنیا مینه. الله تعالی وایي داسې نشي کېدی. ما کان لرجل من قلبین فی جوفه، د هیڅ یو سړي دپاره دوه زړونه په خېټه کې نشته، بس یو زړی. پیاله کې د پی واچولې نو بل سیز پکې نه ځایږي، بس یو شی وي. دقه شان زړه د یو پیاله هیڅ مثال لري، دې کې بس صرف او صرف د الله د دین محبت او د الله محبت. نو دا قرآن کریم الله تعالی نازل کا، نو دا زړونه د انسانانو خدای ته ډېر مقدم دي. دا الله تعالی په مخلوق کې پیغمبران د ټولو نه غوره مخلوق دی. الله تعالی پیغمبران څه دپاره رالیږلي؟ الله تعالی پیغمبران دې دپاره نه دي رالیږلي چې خلکو ته د لاس کارونه وښایي، خلکو ته د خپو کارونه وښایي، خلکو ته د غوږونو کارونه وښایي، بلکې الله تعالی پیغمبران دې دپاره رالیږلي چې د خلکو په زړونو محنت وکړي. د پیغمبرانو د محنت میدان او مرکز د انسان زړه دی. نو دا زړونه د انسانانو خدای ته ډېر قیمتي دي. اوس که د کائناتو کې موږ سوچ وکړو، الله تعالی چې څه څیزونه پیدا کړي دي مختلف دي، جدا جدا پراته دي. د هغه د اجتماعیت او د یو ځای کولو دپاره الله تعالی یوه سلسله جاری ساتلې. الله تعالی ګټان او خښتې پیدا کړي. یوه خښته یو ځای پرته وي، بله بل ځای پرته وي، بله بل ځای پرته وي. دیوال چې ته جوړی نو په ښه راشي، هسې چې پرته وي په ښه نه وي، څه پیدا پکې؟ کله جنګ جګړه چې سړی خښتې ته لاس کې به دې سر بلولي نو نقصان شه. خښته پیدا شی نه دی چې هسې پرته وي، نقصان هم ته جوړېږي. لیکن چې دیوال کې ولګېږي نو خلکو له فایده ورسوي. او دیوال کې کله لګېږي فایدې ځای ته کله رسېږي چې اتفاق وکړي، ګڼې خښتې سره یو ځای شي. او دا ګڼې خښتې چې یو ځای کېږي دې دپاره به دریم طاقت استعمالی چې سیمنټ ورته وایي. سیمنټ استعمال کې نو سیمنټ دریم طاقت دی. نو هله به دا ګڼې خښتې ستا په فایده کې راځي. دغه شان دا کپړې دي، دکان نه سړی کپړې راوړي، درزي له ورکړي ماله دې جامې وګنډه. نو دا کپړه ستا په فایده نه راځي چې سړی ځان نه راتاو کړي، د یخنۍ نه پې ځان بچ کړي، یا پې د نور نه ځان بچ کړي، یا پې عورت پټ کړي، هېڅ فایده کې نه راځي. دا به درزي له ورکې. او درزي چې دا ستا په فایده کې راولي، دا به یو ځای کوي، د دې په مختلفو ټکړو کې به اتفاق پیدا کوي. او دا اتفاق چې پکې پیدا کېږي دا به په دریم قوت کې پیدا کېږي چې هغه دریم قوت ته تار وایي. تار چې استعمال شي نو دا کپړې ستا په فایده کې شوي، چې تار نه وي نو دا کپړې ستا هېڅ فایده کې نه دي. همدارنګې د اوسپنې ټوټې دي، دا ګاډي جوړ شوي، دا جهازونه جوړ شوي، دا مختلف څیزونه د اوسپنې نه جوړ شوي، دا د اوسپنې مختلفې ټوکړې پرتې، هېڅ فایده پکې نه وي. دا راواخلې دې نه جهاز جوړ شي، ګاډی ته جوړ شي، دروازه ته جوړه شي، کړکۍ ته جوړه شي، زما ستا فایده شي. دا فایده کې کله راځي چې دریم طاقت استعمال شي چې دې ټکړو ټکړو کې اتفاق پیدا شي. او دا اتفاق په دریم طاقت راځي چې هغې ته ویلډ وایي، په ویلډ سره یو ځای شي. نو چې دا دریم طاقت نه وي دا ټکړې سره نه یو ځای کېږي. دارنګې د کاغذ ټکړې دي، یو ټوکړه یو ځای پرته وي، بله ټوکړه بل ځای پرته وي، د هغې د اتفاق او د یو ځایوالي دپاره روشنټۍ په الله پیدا کړی. دا استعمال کړه نو د کاغذ ټوکړې به را یو ځای شي. غرض دا د کائناتو کې دا کمزوري څیزونه دا او کمزوري څیزونه دي، دا خو خدای ته دومره قدر او قیمت نه لري. قدر او قیمت چې لري انسان یې لري، او قدر او قیمت چې لري د انسان زړه یې لري. الله تعالی دا کمزوري څیزونه دا چې زمونږ په پیدا کې راځي، د انسان په پیدا کې راځي، د دې د اتفاق دپاره دریم څیز پیدا کړی. نو الله تعالی د کائناتو کې انسانان پیدا کړي، او د کائناتو کې چې څومره انسانان دي د هر انسان د زړه جذبات جدا دي. دا نشي کېدی چې د ټولو انسانانو د زړه جذبات د یو شاني، د یو انسان د زړه جذبات یو شاني،
د بل د زړه جذبات بل شانی د بل د زړه جذبات بل شانی دې کې جنگ جګړې راځي بے اتفاقی راځي اختلاف راځي خدای او دین مونږ ته رالیږلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې رالیږلی او د نبوت تر قیامته پورې دی د دین تر قیامته پورې دی د کتاب تر قیامته پورې دی خدای دا غواړي چې داسې یو څیز پیدا کړي دوی کې چې د دوی دا زړونه یو ځای شي اتفاق جوړ شي د نور انسانیت په پیدا کې راشي الله تعالی کتاب الله راولېږه قرآن کریم هغه دریم طاقت دی چې د مختلفو جذباتو والا د مختلفو احساساتو والا زړونه سره یو ځای کوي خلکو کې اتفاق راولي ټول وایي موږ د قرآن منونکي یو که عربي که عجمي که توري که سپینې که لنډ یو که اوږدي که غریب یو که مالدار که فقیر یو که امیر ټول وایي موږ ورونه یو ځکه چې زموږ کتاب یو دی قرآن کریم د قرآن کریم هغه کتاب دی چې د خلکو زړونه یو ځای کړه الله تعالی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د امتنان او د احسان په ځای کې نعمت ورته یادوي که تا دا ټولې دنیا سیزونه دنیا کې چې څه دي ټول دې خرچ کړي وای د دې صحابو په زړونو کې به دې مینه نه وای راوستلې ولکن الله الف بین قلوبهم لیکن الله تعالی مینه راوستا بین قلوبهم د دوی په زړونو په منځ کې ځکه د مینې د محبت کتاب ورکه چې قرآن کریم دی نو قرآن کریم د مینې او د محبت کتاب دی دی وجه نه مونږ او تاسو چې مونځ کوو په هر رکعت کې سورت فاتحه وایو الحمدلله په دې کې مونږ یو خدای نه سوالونه کوو دعاګانې کوو یوه دعا پکې مونږ دا کوو اهدنا الصراط المستقیم تاسو مونږ وایي په مطلب پوهیږو چې د دې څه مطلب دی خدای نه زه څه غواړم اهدنا الصراط المستقیم دا معنا ده خدایه مونږ په نیغه لاره برابر کړي په نیغه لاره مونږ کلک کړي الله تعالی بیا په دې بل صورت کې وایي ذالک الکتاب لا ریب فیه اے مسلمان اے انسان ته خو مانه نیغه لاره غواړې که نه نیغه لاره دا کتاب دی قرآن دی که نه لا ریب فیه شک پکې نشته دا ټینګه بس دا نیغه لاره ده نیغه لاره دا ده نو موږ خو خدای په نیغه لاره کړي یو الحمدلله دا زمونږ د والدینو زمونږ د چې د مسلمان په کور کې مونږ پیدا یو د مسلمان په معاشره کې مونږ پیدا یو دا سرمایه او دا دولت خو مونږ ته دقه نه میلاو شوی دې خو څه مونږ جدوجهد نه دی کړی نم د خدای نه سوال کړی چې خدای ما مسلمان کې بغیر د غوښتلو نه بغیر د سوال کولو نه الله تعالی مونږ مسلمانان پیدا کړي تاسو ټول وایئ چې الحمدلله بیا الله تعالی مونږ له داسې کتاب را کړی چې هغه د خلکو زړونه یو ځای کوي په زړونو قرآن ګورئ په زړه ډېر اثر کوي زړه ورسره एकदम بدل شي کلک نه کلک زړی صحیح طریقې سره ځان له ځای کې احساساتو سره سړی تلاوت کوي قرآن ته متوجي د انسان د سترګو نه غیر اختیاري طور اوښکې جاري شي انسان په ژړا شي چې خدای زه څه ویم زه څه یم او دا کتاب څومره لوی کتاب دی زه دې د دې منونکی جوړ کړی دا خو ستا لوی احسان دی نو قرآن کریم یو څوک قرآن کریم تلاوت کوي او ته ورته توجه سره ناست دی نو تاسو په ایمان وایئ چې د سړي زړه کې بدلون نه راولي قسم په خدای چې د سړي د زړه رګونه ټول خوځوي ځکه دا د زړه د انقلابي کتاب دی چې زړه د سړي بدلوي او زړه ګورئ په دې د انسان په اندامونو کې بادشاه دی بادشاه چې نیکی نو ټول رعیت نیکی او بادشاه چې غلطی نو ټول رعیت به غلطی نو زړه بادشاه دی زړه چې سم شه د قرآن انقلاب نه بدل شه د قرآن کریم په انقلاب بدلون پکې راغی نو ټول اندامونه به بیا ښه لاسونه به دې هم ښه استعمالیږي سترګې به دې هم ښه استعمالیږي خپې به دې هم ښه ځای ته حرکت کوي غوږونه به دې هم ښه استعمالیږي او چې زړه دا ګنده خیالاتو کې و ګنده سوچونو کې و د ګناهونو په منصوبو کې و نو بیا به ستا دا ټول اندامونه غلط چلیږي بیا به غلط حرکت کوي الله تعالی موږ له داسې یو کتاب را کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زه خو ځم خو تاسو کې دوه څیزونه پرېږدم دا دوه چې تاسو کلک کوئ ګمراه به نه شئ
لن تدلوا بعدي زمان رست به اس کله تاسو گمراه نشئ یو کتاب الله دی او دویم د رسول الله سنت دی نو صحابه کې ځکه انقلاب راوست دویم نمبر سنت رسول دی د رسول الله سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند طریقې دا سنت صرف په مانځ کې نه دی دا سنت خوراک کې دی دا سنت په لباس کې دي دا سنت په خوب کې دي دا سنت په انفرادي او اجتماعي معاشره کې دي دا سنت په غم کې دي دا سنت په خادای کې دي دا ټولې طریقې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دي ځکه زموږ دین خو جامع دین دی صرف د جمعات پورې د عبادت خانه پورې منحصر نه دی چې صرف عبادت خانه کې به نور ځایونو کې بنه نه ارزه کې به دین چلیږي سنت شته دا سنت موږ کلک ونی سو خدای برانه سمره خوشاله شي حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملائکه راغله زودوم غني ملائکه وي یو بل ته وي د پاره سم مثال بیان کای چې د څنګه مثال دی د نور ورته ویل وده دی نو د خو نه اوري نو د باز ورته ویل نه سترګي ودی دی او زړی ویخ دی د پیغمبرانو خوب هم داسي زړی ویخي او سترګي ودی وای خه مثال ورته بیان کای وای د مثال داسې دی یو سړی کور جوړ کی خسته کور جوړ کی بیا پکې یو دعوت بندوبست وکړي د میل مستیا یو سړی مقرر کی چې دا خلق را خبر کا کلیوال را خبر کا چې دا ډوډۍ وخوري نو چې د دې بلون کی چې دی دا سړی خبره چا ومنله نو کور لبرش کور کې کور ته به هم داخل شي و به ګوري ډوډۍ به هم اخري او د کور خاون به څومره خوشاله شي شکریا به ادا کی او چې څوک را نشي نو کور ته به هم داخل نشي چې د خبره ونه مني ډوډۍ به هم ونه خوري او د دې کور خاون به څومره خپي زما دعوت ته قبول نک وای د دې مثال بیان وکي د دې تشریح وکي یو بل ته د ملائکه وای د دې تشریح دا چې الله تعالی د جنت کور تیار کړی دی الله د جنت مالک دی جنت کې قسمه قسم خوراکونه برابر کړي دي لذتونه دي خوندونه دي بیا داعی لګلې دی دنیا ته بلون کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته आवाज وکړي چې جنت ته راشي چا چې د خبره ومنله جنت ته به هم لاړ شي خوراکونه به هم وکي الله به تم راضي او چا چې د خبره اون منله د جنت نه به هم محرومي د خوراکونو د مزو نه به هم محرومي الله به تم خپوي چې زما د محبوب خبره مولې نه منله دا څومره خسته خبره ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو په لباس کې راولو په ځان کې راولو مطلب پکور کې راولو کوشش وکړو یو بل ته د سنتو تلقین ورکو توصیه وکړو مسلمان ته چې دا سنت طریقه ده دا کوي دا څومره غوره خبره ده نو دا دوه سیزونه خدای زموږ د پاره را لېږلي دا زموږ د هدایت ذرایع دي د دنیا او د آخرت د ښکلا او د ښایست ذریعې دي که موږ دا غواړو چې موږ د دنیا کې ښایسته ژوند وکړو دنیا کې د موږ خوشحاله یو دنیا کې دی الله زموږ ناراضي داسې زندگی موږ وکړو نو بس کتاب الله او سنت رسول د رسول الله سنت باندې به موږ ولې خخو او کدا غواړو چې جهنم نه موږ خدای بچ کې هم دغه طریقه ده عالمانو یو مثال ذکر کړي رسول الله خدای ته محبوب دی ډیر زیات ورته محبوب دی ټولو پیغمبرانو کې د محمد رسول الله سره د الله زیات محبت دی اوس د یوې مور د یو بچی سره محبت دی او فطری ده چې محبت دی نو کدا مور ته څوک د دې بچی تصویر ورکی چې دا د بچی تصویر دی نو هغه دا کوي چې تنور بل کړي اور پکې لمبه وهي او د بچی دا تصویر اور ته واچي دا کوي نه کوي د بچی تصویر نه برداشت کوي چې مور د بچی سره محبت ده چې د بچی تصویر اور ته واچي نو الله تعالی د محمد رسول الله سره مینا ده محبت ده ور سره نو چې تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لباس پشان لباس جوړ کو د هغه د شکل پشان د شکل جوړ کو د هغه د نشست او برخاست د هغه کردار او گفتار په طریقې د ځان برابر کو نو ته گویا کې د سنت یو مجسم تصویر شوي الله تعالی تاسو څنګه جهنم ته واچي نه دی اچي الله تعالی تاسو سره مینا کوي د نبی علیہ السلام سره مینا ده د نبی علیہ السلام لباس هم خوښ ده چې ستا پتنی د نبی علیہ السلام هغه سنت چې نبی علیہ السلام کړی هغه خوښ دي چې ستا پتنی نو موږ تاسو د دې سنتو اهتمام وکړو
آسان دی په کولو کې آسان سنت دی. منګه چې جمعات نه سړی وزي کوم دعا به کوي چې را نه وزي چې خوراک کې سبب وای څنګه به خوراک کې خوراک نه سړی فارغ چې څنګه به کوي ود کېږي دا دعاګانې زده کو دا مضموني طریقې دي د ژوند نور سنت طریقې دي منګه د دې اهتمام وکړو. ګڼ سنتونه دي زمونږ استاد د معاشرتي ژوند کې الله به هم رانه رضایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم بیا د قیامت ورځ په جګو سترګو مخامخ کېږو زمونږ شفاعت به کوي د حوض کوثر نه به اوبه راکوي انشاءالله او زمونږ یقین دی چې انشاءالله راکوي بیا جنت ته به ځو انشاءالله. الله تعالی مونږ تاسو ته به د سنت طریقو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف اللهم صل علی